ډیرو محترم مسلمانانو نن زبردست او طاقتوره وظیفه راته کوم او دا حسبنا الله ونعم الوکیل دا وظیفه الله تعالی په قرآن کې ذکر کړې ده. په قرآن کې چې یو څیز ذکر شي چې بس زما دپاره کافي او شافي زما هغه وکیل ذات دی کوم چې بره د اسمانونو باندې استوا دی. نو محترم مسلمانانو الله تعالی به ستاسو هر حاجت پوره کوي. دا الله زه انشاءالله په دغه 100% دغه سره ویم چې انشاءالله ضرور به الله تعالی ستاسو حاجت، ستاسو مشکلات، ستاسو بیماری، هر رنګه مشکل دی الله تعالی، هر رنګه مقصد دی الله تعالی به ضرور انشاءالله پوره کوي. خو چې چا په یقین سره وکړه، په اخلاص سره او په یو ناسته باندې دا وظیفه یې وکړله، پوره یقین، توجه، دهان سره یې وکړله، نو انشاءالله د الله تعالی مدد او نصرت په انشاءالله تاسو له راځي او د الله تعالی په فضل او احسان سره به ستاسو د زړه مراد او د زړه حاجت الله تعالی پوره کوي. خو خبره پکې دا وي چې یقین سره به کوئ، توجه سره به کوئ او زر وارې به کوئ. په دې طریقه کومه طریقه چې ته زه ښیم انشاءالله تاسو به چېرته هم نا امیده نه شئ او الله تعالی به خامخا ستاسو مدد او نصرت له په خپله انشاءالله مدد راځي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو. ډېرو معززو محترم او قابل قدر مسلمانان رونو خویندو او هغه مسافر او خویند رونو کم چې بهر هیوادونو کې، بهر دنیا کې ژوند تیروي، په امریکا کې دي، په برطانیه کې دي، په یوکې کې دي، په فرانس کې دي، په هر دنیا په کونه کې دي زما مسلمانان رونو خویند دي. په ما ډېر زیات ګران دي، ما ته ډېر زیات معزز دي، محترم دي، قابل قدر دي او زه ورته قسم بالله چې د زړه نه دعاګانې کوم او داسې دعاګانې ورته کوم انشاءالله چې دغه دعاګانې به الله تعالی قبلوي. الله تعالی دغه تورسرو او نارینه او زنانه او ډېرې خوشحالۍ نصیب کړي او څوک چې هم زما وظیفې کوي الله تعالی دې ورته د زړه مرادونه پوره کړي، دې وظیفې سره د زړه حاجات دې ورته الله تعالی پوره کړي او الله جل شانه دې ورسره مدد او نصرت وکړي. محترمو دې وظیفې سره به الله تعالی مدد او نصرت تاسو ته متوجه شي. لہذا دا وظیفه انشاءالله تاسو خامخا پوره توجه او دهان سره وکړئ. صحیح شوه؟ ګوره دا وظیفه او دا آیات الله تعالی څنګه نازل کو محترم مسلمانانو چې کله جنگ یهودو شو که نه، صحابه کرام باره کې راځي دوی ډېر زیات زخمیان شوي مو او یا صحابه پکې شهیدان شوي وو. نو کله چې الله تعالی دا جنگ وشو نو الله تعالی په دوی باندې یو بله هغه جنگ راوستلو، یعنی غزا چې هغې ته احمر وی کنه، د مدینه منورې نه یو څو کیلومتره خو یو مقام دی هغې ته اسود الاحمر وی چې دغلته دغه ابو سفیان رضی الله تعالی عنه چې هغه وخت ایمان نه راوړی، هغوی دا مشوره وکړله چې موږ په مسلمانانو باندې بیا حمله کوو، لهذا حملې دپاره یو کس ورولېږو چې ته لاړ شو او دا جاسوسي وکړه چې مسلمانانو باندې حمله کېدونکې ده. لهذا هغه کس چې رالی صحابو ته دا او الله جل شانه وفاق سره ته هم په وحی په ذریعه باندې دا خبر ورکو چې دوی په تاسو باندې حمله کوي. لهذا خپل صحابه تیار کا، صحابانو رسول الله مبارک دغه واغسته چې هغه صحابه موږ سره ځي کوم چې په دې جهاد کې په موږ سره شریک شوي وو. لهذا محترم مسلمانانو الله تعالی به دغه آیات راولېږلو حسبنا الله ونعم الوکیل او صحابو دغه آیات لوستلو او د الله تعالی مدد او نصرت سره شامل حال شو او هغوی چې دی الله تعالی د دې وظیفې په برکت سره الله تعالی درې انعام ورکړه. یو ته اسود الاحمر کې تجارت موقع ورکړله چې تجارت پې کولو محترم مسلمانانو. یو ته الله جل شانه د دغې کم چې د دې مخالف خلکو د هغوی په زړونو کې روب واچو د مسلمانانو او هغوی په حمله ونه کړلی شوله. او دریم دا چې الله تعالی ورته خپله رضا ورکړله. محترمو بیا دغې مفتی تقي مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه په معرف القرآن کې ذکر کړي دي آیات نه وروسته چې ډېر علما په دې تجربې هم کړي چې کم انسان دا وظیفه حسبنا الله ونعم الوکیل صرف زر فعلی د خپل حاجت او د خپل مقصد دپاره په تنهایۍ په یکسویۍ کې په یوازیوالي کې د زړه په یقین سره وکړي او د هغې نه پس کومه دعا هم دا انسان وغواړي الله جل شانه وي د دغه انسان دعا قبلوي، حاجت قبلوي، الله تعالی پریشانی ختموي. نو دا مفتی شفیع رحمت الله علیه په معرف القرآن کې لیکلی دي او څلورمه سپاره کې د آیات ته محترم مسلمانانو او تقریبا 8 نمبر د 12 نمبر رکو ده، تاسو ځان له کتلی هم شئ، پوره ډیټیل سره دا وظیفه هغوی ذکر کړې ده. لهذا مسلمانانو تاسو ته مې درخواست دی چې کم حاجت تاسو لرئ
کم مشکل تاسو ته پیښ وي هغه نه ختمیږي، هغه مخ په وړاندې باندې نه ځي، نو د هغې د مخ په وړاندې تلو دپاره، د هغې بیمارۍ ختمېدو دپاره، د هغې خاوند دپاره چې هغه مونځ نه کوي هغه دپاره هم رانیولی شئ. هغه بچی چې د هغه کاروبار نشته دی، هغه خاوند چې د هغه مخ او بند نه روانېږي، هغه محبت چې نه حاصلېږي، نو محترمو دغې ټولو مسلو دپاره تاسو زر فیرې دا وظیفه یو ورځ وکئ صرف، او ټیم ولا مناسب ټیم د تهجد دی چې تهجد په ټیم کې وکړی شي. که تهجد له څوک نشي پاسېدلی نو خیر دی، بیا دی د ماسخوتن د مانځه نه پس وکړي، د ماسپښین دې وکړي، د مازدیګر هر وخت کې کولی شئ. خو خبره پکې دا وي چې اودس کې وکئ، خبرې پکې چا سره مه کوئ، او مخکې وروسته ترې 11 پیرې یا 100 پیرې کم از کم درود ابراهیمي ووایئ. ګوره درود وظیفه به یا قبلیږي یا نه، دا د الله تعالی خوښه ده، خو درود الله تعالی ضرور قبلوي. ها نو کمې وظیفې نه یا کمې دعا نه چې مخکې وروسته درود شریف وویلی شي، نو محترمو دې کې هیڅ شک نشته چې دغه دعا، دغه حاجت، دغه وظیفه الله تعالی په ضرور په ګارنټۍ سره قبلوي، ځکه چې درود شریف سره الله تعالی وعده ده چې دا خامخا قبلیږي. کومه وظیفه یا دعا چې وکړی شي هغه اسمانونو نه ښکته ګرځي، او کوم چې درود شریف وویلی شي هغه فورا د الله تعالی په دربار کې حاصلیږي، او الله تعالی د دغه انسان حاجات پوره کوي. انشاءالله خامخا یو کوي د خپلو مسلو دپاره، طریقه کار هم زده کړو، خبرې هم پکې چا څه ونه کوي، بیا اودس هم ونه کوي، مخکې وروسته سلسل پیرې درود شریف انشاءالله ووایي، غنټه ټایم به پرې نه لګي. انشاءالله خیر دی، که یو ورځ کې حاجت پوره نه شو 2 ورځې وکړئ، تر 3 ورځو پورې خامخا انشاءالله دا د خپلو تمامو مسایلو دپاره وکړئ. زموږ دا ویډیوګانې هم ګورئ، په مینه شوق سره نورو خلکو سره هم شریکوئ. که مسلمانان چې هغه دغه رنګې په مشکلاتو کې دي زموږ دا چینلو ته لیږئ، زموږ دا موږ سره رابطه هم کولی شي، چا څه حاجت وي، چا ساخ وغیره تعویض پکار وي، موږ به انشاءالله فی سبیل الله ورکو د الله تعالی د رضا دپاره، بغیر د پیسو نه، بغیر د سفارش نه، بغیر انشاءالله کارونو کولو والا الله دی. موږ صرف ذریعه به یو، موږ صرف بانه یو، او کارونه ټول په ټوله الله جل شانه سر ته رسي، فی تکمیل ته الله جل شانه کارونه رسي. بله دویمه خبره دا د محترمو چې ټول ګناهونه انشاءالله پرېږدوئ، که ګناهونه نشئ پرېښودلی د هغې نه توبه وباسئ، او قصد اراده وکړئ چې انشاءالله دا ګناه به آینده دپاره نه کومه، او الله تعالی انشاءالله زما د حاجت پوره کړي. محترم مسلمانانو الله جل شانه هم خوشحاله ساته، آباد ساته. الله تعالی مو د زړه مرادونه، د زړه جایز حاجات، د زړه ارمانونه الله جل شانه په خپل دست قدرت سره